نو سراته وی الله ګورا بیوا ما وګ تخرا پورته یا ایها النبی اے خبرون کون کی پیغمبر قل اویا لازواجک قلوا ببین تدی اللہ فرمائی اویا عائشی توایا حفصی توایا ام حبیبی تموایا سودا ام سلمہ تموایا میمونہ زینب بنت جاش جویریہ اغوی تموایا اللہ فرمائی ماریا قبطیہ تموایا وبناتک اخفلنن تمنی اوایا ونساء المؤمنین زنانو د مؤمنان تم الله فرمایي اوایا تب وسو نو ته وکړه وکنه کی خوستو ها ورزا یدنین علیهن من جلابیبهن الله فرمای اے پیغمبرا بیبینو تا نونو تاو زنانو د مومنانو تداوایا یدنینا چراتاو دی کی دیو علیهن پاقلو زانونو باندې من جلابیبهن دا غټو صادرو د دیونا غټه بوقرا الله فرمای پزان باندې روا چوي غټ صادر پزان باندې روا چوي ولی ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین دا د دې د وجنا ادنا دا خبره ډیره نږدې ده الله فرمایي دا زنانه مؤمنه چې حیادار او پردهدار او چیل او پړونه په ځان باندې راچلي په حیا او په پرده کې رواني اي يعرفنا نو دا ډیره نږدې ده د خبره ته چې و بنه پیژاندل شي چې دا څوک ده د کلام مقدر ده و په دې پیژاندل شي چې دا ځوان نه او کبوډیا نو فلا يؤذين ضرر بولا ورنکړل شي قران عجیب نکته وایي چې ونه پیژاندل شو نو ضرر نه بمبچي ولی د زنانو د پارا ضرر داده حیادار الله ضرر داده چوت ګوري نو چې په زړو جامو کې او پایا او په پرده کې پټرا روانه ده نو بن پیژاندل شي نو خلق به ته ګوریم یا دویمه معنا ګورو ذالک الله فرمای دا خبره د پردې دا ادنا ډیر نږدې دا اي يعرفنا دې خبره ته چوب په جاندل شي شرافته مفسرین ویا کله چې یو زنانه په پرده کې را روانه ده خلکو ته پته ولګي چې اوه هو څومره پرده پوشه ده نو خلک عزت په جنین فلا يؤذين به ته څوک نه ګوري ضرر نشور کوله او چې د سره روانه ده ارڅو په تنیغ نه ګوري خخوان کوي زتم ګوره واغم دي ګوري ډمه ذالک ادنا ایورفنا الله فرمای دا خبر ډیر نږدې ده ایورفنا چې و په پیاندل شي مفسر او شرافت نشرافت د دیو عزت د دیو په پیاندل شي حیا د دیو په پیاندل شي نو فلا یؤذین ضرر به ورنکړل شي دی ولراو دې الله بخون کې عمر ربان ذات کا من نشو الله فرمایي منافقان او هغه کسان چې زلونو کې مرض دي والمرجفون وټکلینا خبر خورون کې فخرونو کې فخار کې نو به مسلط کومه تعالی په دیو باندې او بنو می دیو سر پا و بنو ولا ثم لا يجاورونك ابا گاوندې توبونو کې ستا پیا پدې کې الا قليلا مگر لغوخا الا وقتا قليلا مندا ملعونین الله فرمایي پلانت دی دیو کمزه کې چونی ولې شي دیو کمزه کې چې دیو نو دیني ولې شي دا منافقان وقتلوا تقتيلا ودي وجل شي پسم وجلو باندې سم ملک الله دا منافق چې اوسم اٹکلی دی پیش کنا په دې صورت په مسله باندې سنت الله دا طریقه د الله دا او تیرشی پاکستانو کې چې تیرشی مخکې تاسو نه و بنمو می طریقه د الله لرا بدل شوی تپوس کې پیغمبر ستانه خلق په بار د قیامت کې نور ته وایا پیغمبر علم د قیامت خاص دی الله سره او نبویږي ته چې کله وای شاید چې قیامت به نږدې ان الله لعن الكافرين بشک الله لعنت کړي په کافرانو باندې وعد لهم سعيرا او تیار کړي الله د لپاره اور سوزون کې الله دې موږ بچ کړي
خالدین فی همیشه دی په لعنت کې ابدا د همیشه لپاره تر تلا لا یجدون ولیا وبنمومی دی د ځان لپاره څوک دوست ولا نصير او نه څوک امدادیان یوم غورز مرایت کا تقلب وجوههم فی النار جواب اولې چې مخونه د دې پور کې یقولون نو دی بو یا لیتنا هیرمان دې موږ لا اطعنا الله تابعداري کړې موږ د الله او تابعداري کړې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقالوا ای بدیو ربنا زمونږ ربا ان اطعنا یقینا تابعداري کړې موږ سادتنا دا خپل مشرانو او کبراءنا او دا خپل لیډرانو فاضلون السبيل نو خطا کړیو موږ د نیغې لارې نه یا الله ربنا اے زمونږ ربا آتیم ورکې دیوتا ضعفین دو چند سزا من عذاب د عذاب د جهنم نه ولعنهم او لعنتو کې په دیو باندې لعنن کبیره لعنت لوی او سورۃ یونس کی تفصیل تیر شوی دی مسئلے اعراف اتدرج کم یا ایها الذین آمنوا بل خطاب الله مومنانو تکي اے د ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی مکه وی الله په شان کسانو باندې چې تکلیف ورکړو موسی علی السلام لرا من قبل فخوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی مکه په شان کسانو باندې تکلیف ورکړو موسی علی السلام لرا تکلیف یې څو مفسرین ذکر کیا په موسی علیہ السلام پس بیٹو کول ویلدار نامرد میشنس نو یورز موسی علیہ السلام لامبل او په غټه باندې جامې وېستې ایست هغه غټه منډي شروع کړې او جامې هغه په شاته رغړی او لاړه غټه ایست د بنی اسرائیل په مجلس ورننه وتا او جامې د ځان سره غټي ویوړې او روایت کرا دي چې موسی علیہ السلام بغټه لا چکرا بغولا او پتی زبی وشتا صوبی الحجر اے گٹھی جامع را تفریدوا چې کله د بنی اسرائیل په مجلس ورننه وته هغه چې وکا تغویرو نامر د خمنګو کدا دي نو الله فرمایي اے د ایمان والو لا تکونو کالذین مکه په شان دا کسانو باندې آذو موسی چې تکلیف ورکړو موسی علی السلام لرا نو پبرأ الله مما قالوا پاک نو الله تعالی را دا څنګه چې ویلو او وکانه عند الله وجیا ودا موسی علیہ السلام په دې الله باندې مخاورز یا ایو الذین آمنو نو اوس بتوی یار دا بعضی خبرې په دې صورت کې لګي سخت نه وي نه ولینا الله فرمایا ایو الذین آمنو اے د ایمان والو اتقوا الله ويريد الله وقولوا ويتاسو قولا سديدا ونا مضبوطا وکلک فخ خبرک وی الله یصلح لكم چې موافق شریعت سره یصلح لكم اعمالکم برابر وکي الله تاسو پر عملونه تاسو عمل نه مراد بد عمل ويغفر لكم ذنوبكم وبخنوا کی تاسو ګناونه تاسو ومن يطع الله ورسوله چاچ تابعداري وکړه د الله او پیغمبر د الله یقینا کامل شنو دا په کامیابی لوی باندې تحيه للزجر الآتي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض بیشک الله فرمای منګه پیش کړو امانت لرازي مواری د قران لرا پاسمانو نوزم کو باندې او فغرون باندې و بابینا نو انکار وکړو هغه اي يحملنا دبار ولود دي مواری د قران نم ولی هغه ویل یا الله موږ دا نشو برداشت کوله او سورۃ عشر کې وراشي الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچته موږ دا قرآن نازل کړو په دې غر باندې لرایته خاشعا متصدعا من خشیت الله نو خامخا تا بلیدلې دلرا تسنس کې دونکې د وجې د یری د الله نه انسان غرو ته غاړه کې نه خوستا اسمانونو ته غاړه کې نه خودا زمکو ته غاړه کې نه خودا وحمل الان واشفقنا من ويريدل دبار ولو ددینا من دادا ويريدل اسمانو نظم کې په خیانت کولو کې د قران وحمل الانسان او بار کلو خیانت د قران انسان کافر انسان فاسق انسان ظالم
ټول باندې یاد پیږي کنه وعده کړو ته الله سره د انسانانو یا الله کتا کتاب راولې ګونو موږ په ایمان راړو وسم مسلمانان وای موږ په ایمان لرو او بهم قلارې د دې تابعداري تا وزګار نه نو حمل الانسان بار کلو دل را انسان کافر او ظالم او فاسق خانمن کشفا کشاف ذکر کوي خانمن یا وحمل الانسان بار کلو پیټه د انسان کافر یقینا دا انسان کافر چې کان ظلمن جولا دې دا ډېر لوی ظالم او لوی جاهل ليعذب الله المنافقين والمنافقات د دې لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سره منافقانو خللا والمشرکین والمشرکات مشرکانو سره مشرکانو خللا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او چې بخنو کې الله مهربانيو کې په مؤمنانو سره خو باندې وکان الله غفور رحیم او دې دا الله بخون کې مهربان ذات الله دې په مهربان